بد نور کار قوت ما خو خزه بس داسې به وکړم چې د دروازه کې بناستې مو چرګان مرغان بشرم. پدې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته چې راځه سړی پټه پړون دی چې کش کش دې سړی اورېدلی دي کوته کې ورته را پرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو دی کولنګي چرګ مړ چرګان یې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی دویم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو د هغه انګریزی چرګ مړ مړه ها چې په دې کې څلور برابر چې څلور یې برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوي. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ور څلور واړی چې پې لیږلي دي اخیری چې لیږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوری سم یې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه یې دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي وی الله اوس میان هم نسي هغه یې مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی وی لا سر دې هم راوچت کو هغه یې مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته یې ووی چې وروره اوس مې سمه صفایه وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو. سړي وله 100 روپۍ ورکړه. که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی. خدای میړه مې په ټپ وړون کې او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې